او د ناموس رسالت باندې قربانی ورکول دا د اصحاب کرامو یو جداګانه اندازو چې دغه انداز اپناول په هر مسلمان باندې فرض دی. دانا چې فرانس کې خاکې وشوي، په فرانس کې په دیوالونو باندې د نبی پاک مبارک خاکې جوړې شوي او باقاعده د فرانس صدر حکومتی طور باندې هغې له اجازت ورکړو، نو په داسې خاکو په دوران کې چې د مسلمانانو کم جذبات او کم احساسات دي، دا جذبات او احساسات زه عرض کوم چې د ټولو نه یو ادنا مسلمان چې 15 وخته منځ کې بې کمی وي، چېرته قرآن کریم به په غونډ کال کې نه ختم کړی، خو که چېرې نبی پاک مبارک د ناموس خبره راشي نو بیا د هر یو ادنا مسلمان وینه جوش کوي. ولې؟ ځکه چې دا جوش په ناموس رسالت باندې، قربانی په ناموس رسالت باندې، دا د هر مسلمان په وینه کې دا جوش موجود دی. او که بیا جوش نه نو بیا دا زړه د ایمان نه خالی دی. ایمان چې په چا باندې وي نو هغه باندې به لازماً زړه، ایمان په زړه کې دی او دا زړه ټول بدن ته وینه پاس کوي. نو چې کم زړه کې ایمان بالله پروت دی، ایمان بالرسول پروت دی، دغه زړه چې کومه وینه پاس کوي بیا په دغه کې به جوش هم ضرور راځي. او که چېرې جوش پکې رانلو او بیا مونږ داسې څه روشن خیالۍ غوندې نظر وساتو چې گزاره پکار ده. یاد ساتې ما ابتدا کې عرض وکړو چې گزاره په ډېرو څیزونو کې اسلام ښودلې ده او ممکن هم دا اسلام حکمت نه ډک تعلیمات ورکوي، د گزارې والا تعلیمات ورکوي. خو یاد ساتې په توحید بالله او رسالت بالله باندې چې کله څوک ډاکه واچوي په هغې کې گزاره کول بېایماني ده، دا انسان د ایمان نه خارج دی. چې څوک وایي چې گزاره کول پکار دي، نه، گزاره په دې وخت کې کول دا د بېایمانۍ علامت دی. او د نبی پاک مبارک سره د ناموس د پاره د خپل جان انسان د خپل وسه پورې پړ دی. خو د انسان به ضرور دا جذبات وي چې کچره ما د پاره د نبی پاک مبارک په ناموس باندې د مال قربانی راشي، مال قربانی به ورکوم. کچره د جان قربانی راشي، د جان قربانی به ورکوم. او کچره مونږ له د اولاد قربانی راشي، د اولاد قربانی به ورکوم. په ناموس رسالت باندې مال، جان، اولاد قربانول دا د هغه عظیم سعادت خبره ده چې کم سعادتونه اصحاب کرام مبارکانو ته ملاو. او هزارها د احادیث مبارکه او مثالونه دي په دې باندې چې ناموس رسالت باندې کلم ډاکه شوی ده، کلم ناموس رسالت باندې چا ګوته اوچته کړې ده اصحاب کرامو. او چې څوک د اصحاب کرامو په قدم باندې روان دي هغې خلکو چې چا ګوته اوچت کړې ده اصحاب کرامو د هغې متبعینو خلکو د داسې کس نه ګوته نه په ولي کې ته لاس ترې نه کټ کړی دی. د دې د وجې نه حاضرینو چې هر څومره د فرانس د صدر او د هغې د تالیڅټو څومره مذمت بیان شي دا کم دی. خو لیکن چې کم مونږ ستاسو وس دی، وس دا دی لکه ټوټل پمپ شو هغې کې تیل مه اچوئ ګاډي کې. دارنګه چې کم پروډکټس د فرانس دي هغه په سوشل میډیا باندې هر چاته معلوم دي چې کم کم سیزونه د فرانس دي هغه نه استعمالول د نبی پاک سره د محبت اظهار دی. هغه کم از کم اور د څه نه لګي، اور د غاټې اونې نه لګي، اور چې لګي د ماچس د تیلی د سر نه لګي. کچره دا مونږ اور لګولی شو په فرانس باندې، وای به چې که زه لو بسکټ وانخلم نو فرانس ته به څه نقصاني؟ نه، چې یو یې ته وانخلي بل وانخلي بل وانخلي بل وانخلي 100 کروڑه عوام کې 10 کروڑه عوام دا څیز وانخلي څومره نقصان به رسېږي؟ 10 کروڑه عوامو کې 15 کروڑه عوامو سره ګاډي دي او ټوټل پمپ کې اچي، ټوټل پمپ کې والو چې څومره نقصان به رسېږي؟ نو غرض دا چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې څومره د انسان وس وي د وس مطابق د نبی پاک په ناموس باندې قربانی ورکول پکار دي. او صرف یوازې
په لا اله الا الله کلمه ویلو باندې، پنځه وخته سر ټیټېدو باندې کار نه کېږي چې مونځو کې نه کله ناکله به د ناموس رسالت دپاره د قربانۍ موقع هم راځي. او چې کله مونږ د غټ اختر په ورځ باندې کومه د غوا د غوایي د ګډ قرباني کوو، د دغې قربانۍ کې درس دا پروت دی چې حضرت اسماعیل علیہ السلام د بچی قربانی ورکړې وه، الله پاک تانه د ګډ قربانی اخلي، او کله ناکله به الله پاک درنه د اولادو د بچو د مال قربانی اخلي، هغه په هغه وخت کې قربانی الله پاک اخلي چې کله په ناموس رسالت باندې ډاکه وشي. دا قربانی چې کوم غټ اختر په ورځ باندې دا موږ له دا درس راکوي چې قربانی په اسلام کې شته دی. اوس د ګډ قربانی دا بیا به د بل شي قربانی راځي، او دا قربانی نه وروستو کېدل او دا سوچ کو چې دا اسلام کې شدت ته او دا خبره ټول فضولیات نه دي. او چا یو عجیبه خبره دا لیکلې وه، په دې باندې خپل خبرې خلاصول غواړم چې کومې دعایانې فرانس استعمال مونږ دپاره جوړې کړي دي، پاکستان کې خرڅېږي، د هغې ټولو دعایانو تصویر جوړ کړی و چې دا په دې فارموله کې نورې دعایانې ملاویږي، نورې دعایانې اخلی، د فرانس پروډکټ د دعایانو مې استعمالوئ. بل چا بس دا شیر کړي و چې پاکستان د مونږ له دې متبادل دعایانې پیدا کړي نو مونږ به بیا دا پروډکټ نه استعمالو. دا د بیمانه خبره ده، دا د بیمانه انسان خبره ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دستا په خېټه درد دی، او هغه درد ختمېدو دپاره تا د فرانس ګولۍ استعمالوي، او وایي چې دې متبادل چې راشي زه بیا د خېټې درد دپاره بله استعمالوم. د اصحابه کرامو د خېټې دردونه څه کوي؟ اصحابه کرامو خپل سرونه قربان کړي دي، د نبی پاک په ناموس باندې خپل بچی قربان کړي دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته زوی وایي چې ابو بکر ابا جان، جنگ احد کې زه د کافرانو په صف کې وم، ته د نبی پاک په صف کې وې، د ما د تورې لاندې د ستا څټ رالو پلار ته وایي، خو زړه کې به ووي چې دا خو د پلار دی، اگر چې ستا مخالف دی. وروستو چې کله مسلمان شو وایي چې ما دا توره ستا د څټ نه لرې کړه، د بل مسلمان سره په جنگ شوم. او بکر صدیق ورته فرمایي چې عبدالرحمن تا په مد مقابل کې د دې دپاره پرېښودم چې دا مه پلار دی. ای عبدالرحمن ما د خپل رب په ذات قسم وي کچر جنگ احد په میدان کې د ما د تورې لاندې بچی د ستا څټ راغلی وای، د نبی پاک د ناموس دپاره به د خپل بچی د تن نه سر جدا کړی وای. تا خو زه پرېښودم چې پلار مه دی، خو ما نه پرېښودې اگر چې زوی مه وې، ځکه چې زه د نبی پاک په صف کې ولاړ وم، زه د محمد مصطفی علیه السلام په جانثارو کې ولاړ وم. او جانثاری وایي دیتا چې ناموس رسالت باندې څوک هم مد مقابل کې ودرېږي، که هغه پلار وي، که مور وي، که هر څوک وي، که هغه انسان ته سیاسي نقصان ملاویږي، که دفاعي نقصان ملاویږي، که بین الاقوامی نقصان ملاویږي، دا ټول نقصانونه د نبی پاک په ګستاخۍ کې او په ناموس رسالت په بې ادبۍ کې دا ټول نقصانونه کم تر دي. غټ نقصان دا دی چې نبی پاک په ناموس باندې ډاکه وشي او انسان خاموشه پاتې شي. غرض مدا او حاضرینو چې کلم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې څوک ډاکه واچي، لکه ټول نه اول په مونږ وطن کې چې کوم مرزایان دي، قادیانان دي، دوی غټه ډاکه اچولې ده. کافران د همدغه ډاکې ته ګوري، بیا کافران نبی پاک په ناموس باندې ډاکه اچي. الله تبارک وتعالی د موږ ستاسو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره صحیح مینه محبت نصیب کی. او الله پاک د جمعه مبارک ورځ ده، رب العالمین د نبی پاک مبارک په ناموس باندې زموږ د جان، د مال، د اولاد د قربانۍ توفیق را نصیب کی. او الله پاک دا هغه موقع راولي چې موږ د ناموس رسالت دپاره خپله قرباني پیش کړو چې ورځ د قیامت باندې په وینو کې سره ککړ راوچت شو. او خدای پاک راته وفرمایي چې دا سور ککړ ولې راوچت شوی، موږ به ورته دا وایو یا رب کریمه دا د ستا د نبي په ناموس رسالت باندې موږ قرباني ورکړې وه. رب العالمین د موږ هغه قربانیان نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.